مثالونه اوس بیانوي او د چا دپاره چې هغه انفاق کوونکي دي خو دوه مثالونه به د هغې چا بیان کړي چې هغه انفاق فی سبیل الله کوي منفقین فی سبیل الله دي او دوه مثال به د هغه چا بیان کړي چې هغه منفقین فی غیر سبیل الله د الله په لار کې نه بلکې په بل څه کې او د هغې سره سره به د انفاق شرایط بیان کړي چې انفاق سړی کله کوي نو کم کم شرطونه پکې پکار دي اول نمبر مثال د هغې چا دی چې دا انفاق د الله په لار کې کوي او په اخلاص باندې کوي د هغې مثال الله بیان کړی دی چې چا کې اخلاص دی نو که لږو نه لږ مال یې ورکو نو الله به وله ثواب زیات کړي مثال کې دانه ذکر کړی دا یو دانه یو سړی په ځمکه کې نه لګي د هغې اوبه خرڅوي وکړي د هغې خصمانه وکړي نو هغه د ځان سره وږي راوخېجوي او په یو وږي کې سل دانې دغه شانې یو سړی په اخلاص یو روپۍ ورکړي نو الله رب العالمین له په اوسو باندې بدل کړي دا د اخلاص پیدا ده لہذا هر عمل کې اخلاص پکار دی او خاص کر په انفاق فی سبیل الله کې چې من اذان سړی پاک مثل الذین مثال د صدقو دغه کسانو یا مثال دغه کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه فی سبیل الله د الله په لار کې کمثل حبة په شانت د یوې دانې دی انبتت چې را زرغون کې د ځان سره 7 سنابل وږي فی کل سنبلة په هر یو وږي کې 100 حبة سل دانې وي د دې مثال په خارج کې وجود ضروری نه دی چې څوک موږ ته وایي چې دا خودل غواړي چې آیا داسې دانه شته چې وږي راخېجولي او په هر یو وږي کې سل دانې وي دا څه ضروري نه دی چې خامخا دې دا موږ پیدا کړو البته 200 دانې نه بلکې د زرو نه زیاتې دانې هم کېدی شي د هایبریډ چې کوم جوار دي دا درې څلور وږي خو موږ په خپله باندې تاسو لیدلي وایي څلور وږي او 5 وږي کوي او په یو وږي کې سل دانې نه په یو وږي کې کله کله 200 دانې یو وږی کله کله زرګونو ته رسیږي والله الله تعالی یضاعف ثواب زیاتوي لمن دغه چا دپاره یشاء چې وغواړي الله اضافه کوي په ثواب کې دغه چا دپاره چې وغواړي والله الله تعالی واسع پراخ رحمت والا دی علیم پوهه دی فی کل سنبلة په هر وږي کې 100 حبة سل دانې وي یو روپۍ په سل باندې بدل شوله اوس دا الذین بدل د مخکې الذین نه دی الذین دا خلق دی ينفقون اموالهم دا ولې دا یو په سله بدلیږي وای دا خلق مالونه خپل خرج کوي فی سبیل الله په لار کې او ثم بیا لا یتبعون نور پسې کوي ما انفقوا په خیرات پسې چې کمې لګولې دی خرج کړی دی منن زباتل ولاده نه تکلیف دا به کې شرطونه شو چې یو روپۍ په اوسو بدلیږي شرط پکې دا دی چې من عذاب پکې نه من زباتلو ته وایي عذاب تکلیف ته وایي تکلیف څه دی تکلیف یادا دی چې ته ول پیسې ورکې او وی خلکو ته یادې چې را پلان لمه پیسې ورکړي دا غي عزت نه پس خرابېږي په دی باندې دا مزه ده دویم دا ده چې دا غي چا خواته یادې چې باغې خپکیږي کله کله وی زکات د نالم چاته وینو ته خلکو ته وی دا مزه ده او دام ازیدا چې تعالی خدمتونه کوي بیا په دیو چې باندې زکات ورکې ترشل لکې په دیو چې زکات ورکې چې بیا د چرته خیرات نو چې بیا ولاړې دی ګونو ته ولاړې دا تکلیف دی من وضع دینه پاکول نو شرطونه ولا بیانې منن زباتل یو شرط ولا اذنا او نه تکلیف او دعا لهم د دوی د پاره ازا zarar ته وینه zarar لهم د دوی د پاره اجرهم اجر د دوی د عند ربهم د دوی د رب سره ولا خوف علیهم نه بیروي په دی باندې ولا هم يحزنون بدی غم جنوي قول معروف مغفرة خير من صدقه يتبعها هذا کله کله سوال لذي چې استاسره پیسې نه او ستانه سوالګری خامه غواړي الته بس کې نو قول معروف مناسب وینا ومغفرة او بخنا خیر ډیر غوړه من صدقه دغه خیرات نه یتبعها چور پسې شي باغی پسې اذن zarar قول معروف ومغفرة مناسب وینا او نیک وینا څه ته وایي مناسب وینا دا مناسب وینا چې کله ستانه سوالګری سغواړي او دا سائل تشدد نه کوي تشدد نه کوي کنه لکه سوګراغه مال راکته ویره نشته را سره دا مناسب وینا ده ماتی نشته نن سبا می زکات نه لري دا مناسب وینا ده مغفرتون په کوم ځای کې چې کله سائل تشدد کوي سائل کله کله ون خلنه جمال راکې به زرا غلیمه او ناوس به خامخ راکې دې معنا تاریخ 2005 کې چارو د جمعیت تلبرویه یو اجتماع عام شي وړ لوی په اسلام آباد کې تقریبا 2003 یا 4 هغه اجتماع تاریخ د جمعیت کې یو ځل شوی دا بیا د غټ اجتماع ونه شوله اخی متحده مجلس عمل جوړ دا مشران راغلي ورله مونږ ته د مردان دا اسپت دا کم دغه چې د بینک روډ
په دې باندې موږ ته ویلو تاسو چنده وکړئ، هر دکاندار له ورځي او دا به دعوت مي او دا به چنده مي. مازیګر ټیم باندې موږ لاړو، زموږ سره د کمرټال مولانا دی امداد الله صاحب په دې رباط کې مدرسه کې استاد دی، نو زموږ سره د ګروپ کې د پاکستان چوک کې موږ چنده کول، نو په دې چنده کې موږ یو گاڑی والا لورل، نو هغه 1 روپۍ راواغستله. 1 روپۍ چې 1 روپۍ راکړم، نو مولانا صاحب ورته ورواچوي سوال د نه کوم ته 1 روپۍ راکې، ولې وې سوال نه کې، نو څه کې سوال نه ایسو پیسې غواړې نه چنده د نه کوم اعانت د نه غواړم، ون خطر په زور ته بیا خلاص کو. نو کله کله سائل تشدد کوي، نو الته بس کې الته بیا مغفرتون گزاره وکي، بخنه وکي بیا یو منګه دا وي کنه معاف کا، دا معاف کا خو په قول معروف کې راځي. مغفرتون بخنه ته نه و چې ما معاف کا یار معاف کا، مغفرتون دا معنا ده چې هغه پتا وسین خطر ته بیا هم خان دی لکه نشته خیر دی ته سونه وچرته ما ته ځان ته ګوره غټ سنډه راغلی او ته ما نه پیسې واړ خپل کار کو زمړه ما په خپل ځان خلیتوي کړی دي. نو قول معروف دا شو چې ته مناسب خبرو کې چې معاف کا، او مغفرتون دا مطلب دی چې تشدد کین ورته وای چېرې بس خیر دی یار نشته بیا براشي خان دا ورته دا قول معروف. نو قول معروف د مطالبه په دوران کې دی او مغفرت د مبالغه په دوران کې. قول معروف عند المطالبه او مغفرت عند المبالغه د معنا شو. بعض علماء دا معنا کړل قول معروف دې ته ویل کېږي چې وعده وسو کې جزلال شو چې کله می زکات وستو بیا راشه کال راشه بل میاش کې راشه روزه کې راشه. او مغفرتون دا دی مغفرتون چې وی بخل مطلب دا د سائل حال پټ کا چاته ونه وچاره د مې در پیسې ورکړل دي او کدا سيزونو پکې وي نو بیا د خیرات اس پیدا نشتا. خیرون ډیر غوړه د من صدقه د خیرات نه یتبوها چې روان شي په دې خیرات پسې اذن zarar جسم یې ورټې نو کوي پیسې ورکې نسو. حدیث کرازی للسائل حق ولو جاء على فرس، سائل کا پاس باندې سور راغی گاڑی وسره ده محقق تور کې ورله. والله الله تعالی غنی بحاجت له حلیم و صابر ده. یا ایها الذين امنوا اے مسلمانانو لا تبطلوا صدقاتکم مباطلوا خپل خیراتنا بالمن والاذى فمن عذابانه. مخکې دو شرطونه ویل وصل کدا کوي نو دا بربادیږي. وصل الله تعالی مثال بیانوي کلذي د دې دا مثال د مخکې مثال د هغه چاو چې انفاق په سبیل الله، اوس مثال د هغه چا دی چې منفق په غیر سبیل الله دی. هغه څوک دی چې مال ورکوي او په دې کې ریام کوي، ریاکار دی. نو د ریاکار سړي صدقې نه قبليږي. دویم نمبر د کافر صدقې، د کافر صدقې نه قبليږي. لا یؤمن بالله والیوم الاخر. زمونږ دی وطنون تر ابار ملکونو انجوګان څومره پیسې را لېږي دا نه قبليږي. نو کلذي دا غچا پشانې مکیږي ينفقو چې لګي مال خپل رعاء الناس خلقو د خودو د پاره لاجل رعاء الناس خلقو د خودو د پاره ولا يؤمن بالله ایمان په الله نه راوړي والیوم الاخر په اخر ورځ باندې ایمان نه راوړي. نو فمثله مثال ددو کمثل صفوان پشانته د مثال د لوی کانی ده. صفوان حجر املس خویا کانی لوی کانی املس علیه چې په دې کانی باندې تراب خاور پرتوي فاسوابه نور سیږي د خاورې تا وابل تیز باران فدرکه پریک دي د راسولدن بالکل اوار املس بالکل خویا اخاور مورتی وبويسي. لا يقدر على شيء وسن لري فيسباني بثواب دی یوشباني مما کسبو دا عمل نه چکم دی کړه دي د صدقو ثواب ته نه ملایويږي. مما دغه پیسو نه کسبو چې دی کوم لګولې دي والله الله تعالی يهدي ثواب نور کوي القوم الكافرين کافر قوم تا. په دې ځای کې یو مثال ذکر کو زه تطبیق دی مثال کوما. په دې کې یو ذکر شو صفوان، یو په ذکر شو تراب، یو په ذکر شو وابل، یو په ذکر شو سولدن. سلور کلمات ذکر شو. ځان پوهه کوم مثال باندې. صفوان مثال د کافر دی چې صفوان کلکی د کافر ظلم کلکی پچا باندې ظلم سوځي. دویم نمبر دی په دې کې ترابو. د تراب نه مراد څه شی دی؟ د دې کافر انفاق دی. تراب نه مراد انفاق دی. څنګه انفاق کوي نو کافر انفاق نه قبلي نو خپل کوپر پټ ساتي لکه په خاور چې شی پټيږي په دې خاور باندې دا کمر پټ دی. نو دا تراب نه مراد مثال د انفاق د کافر دی چې دا پیسې ور کوي نو د کافر پیسې خو نه قبليږي او دا خپل کوپر پټ ساتي او دا وې زم نیک سړی ما زما ځل خوږي چې غریب وای نه ما غریب چوي نه زما په ځل خوږي. بعضی خلک کې کنياره بس په غریب باندې مزله خوږي غریبانان. خدا چې کله داسې د الیکشن ټیمي او دا ټیمونه بیا ټیک ټاک د خلک بیا ته سورانو واسي غریب هم خوخي او ځانم رسي
الیکشن جوشي بیا پته هم نه لګي، بیا هیڅوک بیا نه، بیا په غریب باندې د چا زړه نه خوږېږي. تراب نه مراد دا د انفاق مثال دی. دو شو. دریم نمبر وابل دی. وابل تیز باران دی. تیز باران چې په ځمکه باندې کېږي د ځمکه سوری کوي که نه، دا مثال د من او د ازا دی چې من او ازا کې د خلکو زړه سوری کوي چې باندې چا باندې باطل کوي، دا من او ازا شو وابل. ترکه سول دا حالت د آخرت دی چې دا آخرت کله راشي دله به الله هېڅ اجر ورنکي. دا د مثال تطبیق ما وکړو. معلوم دا شوه چې کله کافر صدقې ورکوي نو په آخرت کې به ورته فایده نه میلاوي. مثال یې څه دی؟ مثال یې داسې دی لکه یو کمر دی، یو غټ کاڼی دی، په دې غټ کاڼي باندې کله کله داسې وشي د کافر د انفاق مثال بیانوي چې په دې غټ کمر د پاسه کله کله خاور راجمع شي، څوک یا په خپله ور واچوي یا چې د خوړونو کله راوبږي نو په دې کاڼو باندې دا خاورې راشي، بیا په دې خاوره کې دته غټ پټی ښکاره کېږي، غټ کمر دی د دې کمرې امرکه نو په دې د پاسه دا و چې خاوره پرې پرته ده نو په دې باندې غنم پکې وکړي، جوار پکې وکړي، ګلونه پکې وکړي، او یا په خپله باندې په دې اوبو کې چېرته زړې مړې راغلي یو څو ورځې پس په هغې کې شین کې راوخېږي، ډېر ښکلي ښکاري، مزېدار پکنیک سپاټ یې خلک اوس تصویران مسویران وباسي، مزېدار ځای دی، کمر دی، د هغې د پاسه خاوره ده، په ظاهر کې ډېر لحاته پس دی، ډېره مزه خلکو له ورکوي. خو که اوس باران پې وشو یا پې خوړ راووتو دا خاوره ته ویوړله هېڅ هم پاتې نه شي. دا مثال له حال کافر دی. ومثل الذین، مثال دغه کسانو، دا بل مثال دی د چا؟ منفقین فی سبیل الله. دویم مثال د انفاق فی سبیل الله، نو اصل کې دریم مثال شو. مثال دغه کسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله، د پاره د لټولو د الله د رضا. دا دریم شرط د انفاق د پاره. من پکې بنئ، عذاب بنئ، دعا، ابتغاء د مرضات الله بئ. درې څلورم شرط وتثبیتا من انفسهم، او د پاره د کلکولو د دې د زړونو، وتثبیتا او د پاره د کلکولو من انفسهم د دې د زړونو چې انفاق کوي نو زړه یې کلک دی، دا نه و چې زه به څه کومه، زړه یې کلک دی. څلورم مثال تثبیت څه ته وایي؟ عدم الرجوع فيما انفقا. تثبیت دې ته وایي دا مال لګئی ابتغاء مرضات الله، د پاره د لټولو د الله د رضا، و تثبیت نو د پاره د لټولو د تثبیت او د ثابت قدمۍ من انفسهم د زړونو چې ورکړي نو بیرته ته نه علي، او څوک چې علي نو حدیث کې راځي لکه سپی چې خپلې الټۍ واپس سټي. دا بل منفق په سبیل الله دی چې دا د الله په لار کې صدقې ورکوي، منم نشته، عزام نشته، د الله رضا مقصود ده، او تثبیت څلور شرطونه دي. دا څلور شرطونه دي وایي د صدقه چې د صدقې به ډېره فایده وکړي، دا صدقه به ډېر خیر راوړي. او مثال یې داسې دی د دې څلورو مثالونو لکه یو سړی دی، یو هغه پټی مزیدار دی، وترم پکې شته، ابو هوا یې برابر ده، خیال یې موله ساتي، دا ټول شرطونه برابر شو. په لوړ ځای باندې دا باران دی، ځمکه ده، او په دې ځمکه کې په دې باغ کې ګلونه مولونه او میوې او غنم او فصل یې کرلی دی، او په دې باندې باران وشي، غټ څاڅکو والا باران مناسب په ټیم د باران وشي، نو دا ځمکه به خپل پیداوار دوچن ورکوي. ولې؟ ځکه چې یو ځای لوړ دی، او دویم نمبر دا چې باران هم په ټیم باندې وشو، نو په لوړ ځای باندې چې آب و هوا برابر دی، بیخي خوړ نه دی، په یخ کې په خوړ کې دننه ځمکه آب و هوا برابر نه، نور هم پې نه لګي او هوا هم پې سمه نه لګي، نو هغه بیا فصل زیړ دا اوچت ځای دی برابر اوار، نو دا به د پیداوار ډبرې دوچن وي. نو که د صدقه ورکوله اخلاص برابر او شرطونه برابر، نو الله تعالی ول اجر سو چنده ورکي. کمثل جنت، پشانت د مثال د یو باغ دی، بربوتن چې دا په لوړ ځای باندې دی. ربوه ویل کېږي المکان المرتفع ارتفاعا یسیرا، لږ شان اوچت، ډېر نه، غر نه یادوي، اوچت لوړه یادوي ربوه. امام سیوطي وایي ربوه د رباوتون نه اخیستی شوی دی، او رباوتون ویل کېږي من خفض من الارض، لاندې ځمکه. دا تفسیر هم په دې کې راغلی. په دې بنیاد باندې ربوتون هغې ځمکې ته ویل کېږي دا اواره، نو که په لوړ ځای ده که په لاندې ځای باندې ده. اصوابها چې ورسېږي د لوړ ځای ته د ربوې ته، واویلون تیز باران، فآتت نو دا ځمکه بیا ورکوي اکلها خپل پیداوار، ضعفین دوچند چانه چې هغه په دې ربوه باندې هغه ځمکه نه وي. فإن لم يصبها وابل، که تیز باران ورته ونه رسېدو، فتول، نو بیا ولا لږ باران هم کافي دی. تول شبنم ته وایي، پرخې ته وایي، پرخه پې وشي دا هم پوره ده، تری وایي. فإن لم يصبها، که چېرته ونه رسېدو دې ځمکې ته وابل تیز باران، فتول، نو بیا ولا نری باران هم کافي دی. تول متری صغیر، ابن عباس معنا کړل. والله بما تعملون بصیر، الله ستاسو عمل ته ګوري. آیا ود احدکم ان تکون له جنه، دا څلورم مثال دی، او دویم مثال دی لپاره د منفق فی غیر سبیل الله.
دا مثال دا دی یو سړی دی بوډا دی په خپل باندې بچي ماشومان دي او مزید دا دی چې دوه باغونه دي یو د کجورو دی بل د انګورو دی او بم په ډېر زیات دي تجري من تحت النهار لاندې دا نهرونه چلیږي را چلیږي میوې پکې نور زیات دي هر قسم میوې دوه باغونه دا دي لاندې پکې نور میوې دي امرود پکې دي مالټې پکې دي او دارنګي الوچي خوباني دار څه پکې دي اتفاق راغی چې دا بوډا شو د بچی کمزوري دي او د در آمدن د قذریه دا بچی د کار نه دی او دا بل کار نشي کولای دا په دې سوچ دي چې را زما بچی خو کمزوري دي او د باغ خدمت زکو ما بچی نشي کولای اسنه که سبا زمړ شم زما د بچی بس کوي او څوک وارثان هم نشي څوک دیوان لې په دې سوچ فکر کې دی دغه دی چې الله تعالی د سلسله راوستل سي باد او باران او دا سلسله او جاګړې باندې کې ورو او دا شته فصله ملوسېزو نو دا به څومره پریشان وي ځکه بچی هم کمزوري دي باغ هم وسوځېدو دا د دیاړۍ مزوري هم نه دی نو ډېر پریشان دی خپل لاسونه بچی چی دغه حال د چا دی چې یو کس دی او دا ریاکار دی او انفاق کوي خدای الله په لار کې نو ریاکاری کوي دې مثال دا دی لکه یو سړی دغه دو باغونه دي نخیل او عناب دې مثال د هغه ذمہدار دی هغه مسلمان دی منافق چې هغه فرض عبادت هم کوي او نفل عبادت هم کوي فرض زکات هم ورکوي او نفل صدقې هم ورکوي نو نخیل او عناب دا معنا تجری من تحتها الانهار سمانا دا د دې معنا دار چې د نفلی او د دې فرضي صدقو سره سره نورم نیک اعمال کی جاری دي روجیم نسی او حجن لمزی او خدمت خلق هم کوي نورم ډیر کارونه کوي او له فيها من كل الثمرات د له فيها من كل ثمرات هر قسم عبادت مراد ده او تجری من تحت الانهار مطلب ټول مر جاری دي تجری من تحت الانهار دا معنا ده چې دا خیراتونه ټول مر جاری دي او له فيها من كل ثمرات دا معنا ده چې هر قسم نیک اعمال کوي واسوابه الكبر کبر نه سم مراد ده دې مطلب دا دی چې دا مړ شو او د اخلاص پزان کې پیدا نکو او لاړو اخرت لا چې اخرت لاړو بچي کمزوري دي نو اعمال سوزیدلې دي خو بریاکاری باندې شو نو شاتم پس څه شي نه دی پاتې سجاري صدقې هم نه دي کړی چې دا شاته جاری صدقې د درا ګناهونه ختم کی بچي هم کمزوري دي نشانه پر سره روان نه دي فاسواب یسار دې مطلب دی چې الله تعالی جهنم پور باندې وسیږي دې مطلب دی آیا ود آیا خو خی احدکم یو کس پتا سو کې ان تکونه چې شید له داغه د پار جنت یو باغ من نخیل کجرو وانا بین دانګورو تجری چې چلیږي من تحت حالان داغه د ونونا الانهار نهرنا له د در پار فيها پدې کې من کل ثمرات هر قسم میوي وی وا صوابه الكبر او ورسیږي د ته بډاواله یعنی قیامت تلال شي وله د در پار ذریه بچی دي ضعفا او کمزوري دي فاسوابها اعصار ورسیږي تا اعصار تیز هوا تیز باد او تیز هوا جسم نه چړول کوي اعصار نه چړول ته ویل کیږي دا سي هوا د جسم نه چړول کوي دا کله چې دا تیز جګړی کنه دا ونی په دی ول کې ورزي نه چړول کوي فی اعصار چې ورسیږي ته نه چړون کی هوا فيه نار پدې کې ورمي فاحترقت دا باغ استوسوزي دا بسمره خپي كذلك دا غشان يبين الله بياني لكم استاذ پر آیات آیاتنا لعلكم در پر چې تاسو تتفکرون سوچ او فکر وکي يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض دا وس پنځم نمبر شرط بیانې پنځم نمبر شرط سلور شرطونه مخکې بیان شو من ازا نه دعا ابتغاء مرضات الله درې تثبیت سلور پنځم شرط هغه شی ورکه چې کم پاک دستا پخ دی ردی مال ما ورکوا یا ایها الذین آمنوا ای مسلمانانو انفقوا خرج کئ من طیبات ما پاک اغا کسبتم چې تاسو سګټلې ده انفقوا خرج کئ من طیبات ما د جید مال اغا کسبتم چې کم تاسو ګټلې ده د اشاره ده تجارت مال تجارت تا من طیبات ما کسبتم ویلې ده زراعتم نه دی ویلې حسدتم کسبتم اشاره ده زکات د تجارت ته چې د تجارت په مال کوم زکات ورکوي غره او چې څور کوي نو سم پاک ورکوي او دویم طیبات د زکات تجارت نه ورکوي او طیبات د زمکه نه ورکوي و مما بعض اغنا اخرجنا چې موږ راستلې دي لکم استاسو لپاره من الارض د زمکه نه مما اخرجنا بعض د هغه ټولو نه چې موږ راستلې استاسو لپاره د زمکه نه دا دلیل د امام ابو حنیفه رحمه الله دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې
مما اخرجت الارض ففيه العشر د ځمکې نه څومره راوځي په هغې کې عشر دلیل دی مما اخرجنا لكم من الارض دا عام حکم دی جمهور علما وایي نه په دې عام کې تخصیص شوی دی پارسه کې زکات نه دی پس شي کې دی حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ ابن جبل ابو موسی اشعری لګلو یمن ته نو سی ورته ویلو ولا تاخذ الصدقه الا من هذه الاربعه زکات بر سلور سوزنون علی الشعير دور بشونه والحنطه د غنمونه والزبيب د وسکونه والتمر د کجورونه سلور سوزنه وتخودلیو وربشه غنم زبیب وسکه انګور او دارنګ کجورا دای ورته ویلو نو غوډه دی قایل دي احناف علما وی چې د دې سلور مطلب دانه دي صرف د دین ورک نور نه ورکوا عام قرباني دادي عام قرباني هم دادي خلکو لم دقه کیږي اوس جوار کیږي بلې کې جوار نشتا بلې کې شولي نشته لري او اوس کوي واز نه د فروټ نور ډیر زیاتی کجور نور ډیر میوي دي نو مما اخرجنا لكم من الارض معنا دا چې په هر څه کې زکات فی جميع ما اخرجت الارض فبه العشر رهنا په دلیل دی پاتې شو دا خبره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لیس فیما دون 5 اوسق صدقه د 15 وسق نه کم زکات نشتا نو دا څه مسله ده آیا د 15 وسق نه چکله د پیداوار کمی زکات پکې ده کنيشتا یو وسق شپېته سواع ده 60 سواعا او یو سواع په دې موجوده ګرامونو باندې 200 ګرام ده 200 ګرام نو دا چې حساب ولګي د دینه جوړیږي 750 کیلوګرام 750 کیلوګرام چې د منونو په حساب ته جوړیږي 15 من 15 سواع یو سواع د شپېتو یو وسق د شپېتو سواع برابر دی نو شپېته سواع ضرب 5 300 سواع شو کنه او یو سواع بیا د 200 ګرام برابر دی نو په دغه حساب ته 750 کیلوګرام جوړیږي 750 کیلوګرام دا به تاسو په ګرامونو کې ضرب ورکړئ یعنی چې 300 لبیا په 200 کې ضرب ورکړي او دا غې نه پسې بیا کیلوګرام تر راوړوي د قبتی جوړیږي 15 من تی جوړیږي د حدیث مطلب دا د 15 من نه چې د چا غنم جوار اور بشي کمی زکات پکې نشته د قمانه جمهور کوي چې ارڅوک به زکات نور کې د غنمونه چې د چا غنم 15 منو ته ورسېدل دا غې نه زکات ورکړي دغه مسله ده چې جمهور په نسبانه مولانا عبد القدوس حفظه الله تعالی زمونږ استاد مشکات من توایو چې دې حدیث لکه لرال ليس فيما دون 5 اوسق صدقه یو قصه وکوله چې دا مذهب د جمهور علماو د اهل حدیث هم دغه مذهب دی چې د 15 منو رقم زکات نشته احناف یې یو من موشن له سوم به کې ورکه مولانا عبد القدوس سیبل زمنګ یو ملګری مولانا سید حکیم ویل دا غنوم ویل دی نورستان ویلاغه مخکې زمنګ څخه پنځپيري کې پنځپيري خو بیا اهل حدیث شي ورستو ویلاغه چې لاړو کلی ته ویل بیرته چراغ ویل ما ته ویل جرا په خپل کلی کې به دوه مسلې وکړلې په ټوله علاقه کې اوس مشهور یم زغټ ملایمه ټول خلک زما مني ما ورته ویل چې کومه مسلې وی چې یو خدا خبره ده چې بول د مایو کلامه پاک دی دار مې سلاسو مزم دی دار اهل حدیث مزم دی اول ته خلک د ګډو بيزو خلک د ما ته دا مسله وکړه چې دا امتیاز خانه دی کجا بچا کې موږ به کولای شي دا غشان غندنه دي بس ځکه بول د مایو کلامه پاک دی عندهم وي بس نورستانیان ډېر خوشاله چې دا سم مولا دې منګ د غم نه خلاص کړو یو په دې مسله مشهور شوم او دویم ته دا حدیث می وایي چې لیس فيما دون 5 اوسق صدقه 15 من کم زکات نشته له هم دغه زمیدار خلک د زکات مکه د 15 من کم نور کې زغټ ملایم بکی وسوي دا مسله یاد کړئ 15 من نه کم زکات نشته خدای نه مراد مالی تجارت ده احناف حمل کوي په مالی تجارت باندې او د حدیث سیاق سواقم دقه باندې حمل کیږي چې انفقوا من طيبات ما کسبتم پاتې شو د عشر خبر الت مما اخرجنا ده نو په من طيبات ما کسبتم کې چې کوم عموم هغه کې تخصیص راغی په دغه 15 من باندې البته کوم چې مما اخرجنا لكم من الارض ده نو پاغه کې دقه دا چې څومره زکات چاله وشي ځکه چې الت راغلي دي واتو حقه يوم حسواده د لو پرز باندې به حق ورکه لو نفس به حق ورکه لہذا کلک دیو کډیر دی د الله په لار کې به تل سم سړی ورکه کدا بارانه ازم کوا او کدا د مالی ازم کوا نو بیا به کې شلم ورکه ومما اخرجنا لكم او باز اغنا چې موږ راځي دي تاسو لپاره من الارض د ازمکینا ولا عشر دی من طيبات ما کسبتم زکات شو او مما اخرجنا دا څه شو عشر شو
نو عشرم واجب دی او زکات هم فرض دی. ولا تیمموا الخبيث منه ولا تیمموا، دا شپږم نمبر شرط دی ورلا چې خبيث مال ردی مال بد الله په دار کې نه ورکې. ولا تیمموا الخبيث، اراده مکوئ د بیکار مال او خبيث مال ردی ناقص منه د ازمکه د پیداوار نه، ازمکه د پیداوار نه. داسې بسړی نه کوي. بعضې خلک دا بېانصافي وکړي چې کلي مولي صاحب له زکات ورکوي یا وله اړه ورکوي یا چېرته زکات ورکوي نو د ده زاړه غنم پراته دي او هغه د بزو مزو د سپږو وایلي سم سوري کړي، او دله نوي غنم راشي. هغه نوي غنم ډېر خلک داسې ما لیدلی دی، هغه نوي غنم په بل کندو کې خوندي کي او زاړه غنم راولي هغه مولي صاحب له ویشي، هغې په نوو غنمو کې واچو نو هغه مر د کار وباسي بیا نو هغه شته وله خراب کړي. نو داسې نه دي کول پکار، دا نه قبلېږي. الله فرمای لا تیمموا الخبيث منه ولستم او نه تاسو بیا اخري اغستون کې دی ردی مال لرا خپل نه لکه سوګ درکې الا ان تغمزو مگر دا غستر کې پټي کې فی د دې پاغستو کې ځان له پټو سترګو باندې علي والم پوش ان الله چې بشک الله تعالی غنی به حاجت لري حمید صفت شوی دی. الشیطان یعدکم الفقر، الشیطان او شیطان یعدکم یری تاسو الفقر د غریبین د وعید نه دی چې خوف ته وي. شیطان تاسو یری د فقر نه چې زکات دی ورکو نو غریب بشي. ويأمركم امر کوي تاسو ته بالفحشاء د بے حیاي. والله الله تعالی يعدكم وعده کوي تاسو سره د وعده نه دی مغفرتن د بخنه او فضلا منه د خپل طرفنا وفضلا او د مهرباني. والله الله تعالی واسع فراخ رحمت والا دی علیم او په هده. يؤتي الحكمه من يشاء، يؤتي الحكمه الله ورکي حکمت من هغه چاته شاو چې الله غواړي. حکمت الله چاله ورکي نو حکمت هغه چاله الله ورکي چې وی غواړي. ومن يؤت الحكمة چاته چې حکمت ورکړل شو فقد اوتیا یقینا د ورکړل شو خیرن کثیرا مال ډیرو. وما يذكر نسیت ناخلی الا اولو الالباب مگر عقل ولا خلق یخلی نسیت. حکمت څه ته وایي؟ د حکمت ډېرې معنی امام قرطبي کړي دي. د حکمت یو معنا دا هغه علم چې د هغې سره عمل وي، نو با عمل علم د هر چا نه نصیب کیږي، علم مع العمل. دویم نمبر د حکمت معنا امام سدی کړی د الحکمت النبوت، نبوت الله چر نه ور کوي. دریم نمبر امام مجاهد معنا کړی دا او امام قتاده چې الحکمت الفقه فی القرآن، په قرآن باندې پوهېدل. سړی په قرآن باندې پوه شي، هر سړی په قرآن نه پوهېږي. یو معنا حسن بصری کړی دا الحکمت الورع تقوا ته ویل کېږي. ربیع ابن انس رحمه الله لیکلی دی حکمت ویلې کېږي خشیت ته. حنیف صاحب مشکلات القرآن کې دا اقوال به پیش کول او په آخر کې باغی خبره کوله. ویلی سیاق سباق ته چې ګوري مخکې د انفاق خبره ده ورستم د انفاق خبره ده. د دین معلومیږي دا چې حکمت په دې معنی باندې اگر چې د معنی صحیح دی خراجه معنا دا نخ کار کې کوم چې ما ذکر کړل دي. وی دلته کې د حکمت نه مراد دا دی اگر چې حنیف سے الله تعالی ډېر لوی بصیرت په قرآن کې ورکړی دی. سړی چې کله وته کینی او دا قرآن کله واوري دا ټول مفسرین به طبيعه رسی بچی شان ښکاری بے ادبی نه کوو. حقیقت دا چې قرآن کریم کې الله ولې لوی مهارت ورکړی دی. مشکلات القرآن یو هفته موږ سبق ویلو، دا سه ناشنا نقطې وي چې سړی عام تفاسیر غانه ملوي. اب ویل وې د کله مطالعه وکما او دا تفاسیر ټولو ګورما بل بیا زره شټړ عوامه لگا او دا کم تفاسیر چې ما کتلې دي د آیتونو سره ګورما نو دین الله تعالی و زما د ذهن د نور د الهاماتو کې نوري معنی ما تراواچي. نو ول دا د هغه الهاماتونه دي دا چې یؤت الحکمت من یشاء او دلته حکمت په دې معنی دی چې مال په صحیح ځای باندې لګول، مال په صحیح ځای لګول. چې سړی ته پته ولګي چې مال خو دغه شرطونه ادا دي، خدا په کم کم ځای کې لګول پکار دي. دل ورکم کدل ورکم دا مناسبي کدا مناسبي دا معنا هم حقیقت ډیره مناسبه ده چې حکمت هغه چاله الله تعالی ورکړي چې وی غواړي چې هغه مال په صحیح ځای باندې لګي. او که مراد تل علم شي او فقه شي نو بیا به رب داسي شي چې دنیا دا چې عالمانو ته وایي چې تاسو دنیادار ته مپسخېږئ چې د تمال میلاو شو زکاتونه ورکې ته وي چې زما سمال امام زکات ورکړه. الله تعالی حکمت درکړي دا پوره دی کنه چې د قرآن او سنت علم دی او مال الله هر چاله ورکوي، علم الله هر چاله نه ورکوي. نو دا ربط شو دغه مقصد شو. وما انفقتم من نفقه وغه چې ورکوي تاسو سور کړه، وما انفقتم وغه چې تاسو خرج کوئ من نفقه سخرچا او نظرتم یا نظر منی من نظر انسان نظر یا نظر پورا کوي فإن الله یقینا الله تعالی يعلمه پويږي پاغه باندې الله بدل درکې
وما للظالمین نشتر ظالمانو د پاره من انصار سو مددګارانو ان تبدو صدقات کتاسو پخکار بن ور کوي خیراتونه او صدقې او زکاتونه فنعم ما هي نو خکار دې دا خکار ور کول و ان تخفوها کتاسو پټوي دا صدقې او تؤتوها ور کوي تاسو دا صدقې الفقراء غریبانو لرا فهو خير لكم دا ډیر زیات غوړ دي تاسو لپاره خیرو اسم التبذيل له او نعمه فعل مدح دی د فعل مدح نه اسم التبذيل غوړی لہذا پټ ور کول کې اجر ډیر زیات دی په نسبت د خکار ور کولو کې یو معنی دا ده خو معلومه دا شولا چې خیرات ورکول زکات ورکول پخکاره باندې ورکول هم جایز دي او پټ ورکول هم جایز دي ځکه یو ته نعمه وایو بل ته خیر وایو نو دوه جایز دي بعض علماء دا فرق کړی دی چې فرضي صدقې بخکاره سړی ورکي چې بل ته پته ولګي او نفلی صدقې به سړی پټي د دې لپاره چې حدیث کې راغلی دی حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه چې صدقې به ورکي پټي پټي د لپاره چې ریاکاری پکې را نشي نو دا معنا ده والله ويكفر الله بلریکانکم استاسنا من سیئاتکم استاسو گناهنا سیئات مراد یا صغائر دي یا تیر بدن مصیبتونه دي نو په صدقو باندې بیماری هم خکېږي او صغائر په هم معاف کیږي هر چې کبایر دي هغه لپاره توبه ایستل پکار دي والله الله تعالی بما تعملون خبير استاسو په عمل باندې خبر ده د مال ذکر وشو نو کله چې د مال په قرآن کې اوړي راوړي نو خلکو زین ترش الله چې زموږ مالدار کړي چې تاسو زین کې امدار مان نغلی چې مال که زمون سم ډیر شوم به صحیح طریقه باندې لګو زکات به ورکو سبق کار ورکو سبق پټ ورکو نو دا د الله نه وختل غواړي الله مال ورکي خطیب بغدادي یو واقع ذکر کړی دا چې او داغه د قناعت یو واقعه د صبر یو انسان کله صبر وکړي د الله نه غواړي الله ول ورکي او هر چاته خپل موازه و چې سنشته دی او بس تباہ او برباد شو هیڅ دمو آیا کنم دی وسته ته پټوا الله بدل درکې ګوره تاسو خپل علاقو ته سوچ وکړئ کنه تاسو په هر کلی کې دوه قسم غریبانان یو غریب هغه چې هر چاته خپل فریاد کوي اغلم خلک زکات ورکوي او دویم غریب هغه چې هغه غلې ناس دی غلې ناس ته خاموش اغلم خلک زکات ورکوي نو که سوال کوي اغلم ورکوي او چپټ ناس ته اغلم ورکوي تاسو به دې غریب په کلی کې نه لیدلې چې غریب دی د چانه نه غواړي څوک زکات نه ورکوي غوړه دار چې نه غواړي وی په مصر کې داسې وشوله چې یو څلور کسانو علما اتفاق دا د هر عالم په نوم کې محمد راغلی محمد ابن جریر محمد ابن خزیمه محمد ابن نصر مروزی او محمد ابن هارون محمد ابن جریر او محمد ابن خزیمه محمد ابن نصر مروزی او محمد ابن هارون وی دوی تلو مصر دا چرته اتفاق او علمی سفر بو ویل شپه پیراله لو کم خوراک چې د ځان سره وړو هغه خوراک تی ختم شوی چې شپه شوله نار دی یو کمره کې ناست ټول هوټل بک کړی دی یا چرته چا سره دی او ډېر وږي شوي دي ویل چې لکه داسې کار کوو که نه چې یو کس په دې محله کې وګرځي او چا نه به وظیفه راغونډه خو دا جایز د سړی وږی په کلي کې سړی ویلی شي چې موږ له راکړه دا جایز عمل دی وایي هر چا ویل چې موږ خو چې د ځان دپاره سوال نه دی کړی دا به څنګه دا وظیفه ځان راغونډو چا ته نه شو ویلی راځي قراندازي ښه سړی اچو چې قراندازي کله واچوله نو دا پکې د یو کس پکې راوختله چې ته به اوس داسې کوې چې ته به زه په دې کلي کې به زکات راغونډئ هغه چې کله وکتل چې زما نوم راوخته ډېر زیات پریشانه شي الله تعالی ما خو چېرته هم ځان له پیسې نه دي غوښتلي ځان له مې مال نه دی غوښتلی دا ډېره ګرانه شو زه به څنګه دا مال غواړم زکات به غواړم وظیفه به غواړم ورته ویلي کار وکوي ویل پیسې نه غواړم د الله نه غواړم چا نه غواړم دې ته یقین وي ښه ویل چې زه لږ مونځ کوم او الله نه غواړم که الله داسې راکړل نو نه وځم پسې دا درې کسان ناست دي او دا یې ودرېدلی دی الله ته او په دې مونځ کې جاړي او هغه آیاتونه وایي په دې مونځ کې چې په کوم کې الله د رزق وعده کړی دی الله تعالی خلکو ته هم چېرته محتاج دی کې تا د رزق وعدې کړي او دا دعاګانې کوي په دې مونځ کې دا په مونځ باندې ولاړ دی او دا مونځ یې اوږد کړو په دې ټیم کې چا دروازه وټکوله دروازه چې وټکوله او دروازه کله ملګری پاسه کولاوې کړله ویل سړی په آس باندې سور دی 4 بټوې ورسره دي پرسونه
وی چې پتا سو کې محمد ابن جرير شتا ویل چې او دا دی محمد ابن نصر ویل دا دی ابن خزیمه دا دی او هارون دا دی ولاړې په مزبانه ویل چې زمنګ تاسو دی ولې وکسوي وی هغه ورته ویل چې زمنګ د دې خار چې کوم گورنر دی خوب لیدلې دی او په دې خوب کې ورته الله رب العالمین ویلي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا راغله دی په خوب کې چې زما په نوم باندې سلور علما دي محمد نومې دی او وګي دي او د چانه نه غواړي عزم یې کړی د بل چانه خوراک نه غواړي دسې وکا چې د دې خلکو د خوراک تنظیم وکا ویل هغه گورنر ما ته ویلو چې سید لاړ شه او وګرځه په خار کې دا کسان معلوم کړي چې په کم ځای کې دي او دا پیسې ولا ورکه ځکه چې زول خوراک لګم دا به څنګه کې خو 50 دینار یو لکس لورکا څه قسم خوراک په ځان نه کوي نو هغه پیسې ته واغستلې او الله رب العالمین په دې رزق تنګي ختم کړه 50 دینار سره ضرورت ویلې کېږي الله تعالی کروڑپتیان دینه معلومه دا شو مال دا دومره قیمتي شي نه دي سره ټول مر سوالونه کوي او یا ول دعاګانې کوي استاد څومره پکاريږي د الله نه غواړه او د مخلوق نه مغواړو الله بدل تنظیم کوي لیس علیک هداهم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ده که څوک خیرات نه ور کوي صدقې نه ور کوي زکات نه ور کوي نو ته په زور بچا مکوا او ته خبرګې غما دا هدایت د الله په لاس کې هر چا ته نه ملاويږي لیس علیک هداهم نشته پتا باندې دوی هدایت ولکن الله تعالی يهدي هدایت کی منغه چاته شاو جو واړي وما تنفقوا غچ تاسو خرج کړي من خیر سمال فلينفسكم د خپل ځان د پاره خرج کوي وما تنفقون او تاسو نه خرج کوي الا ابتغاء وجه الله مگر د الله د مقدار ټولو د پاره خرج کوي خبر باندې انشاء وما تنفقون ما خرج کوي تاسو لا تنفقوا په معنا الا ابتغاء مگر خرج کوي تاسو د پاره د ټولو وجه الله د الله د مقدار الله د رضا وما تنفقوا غچ خرج کوي تاسو من خیر سمال يوفى اليكم پورا بدر کړی تاسو دغه ثواب وانتم تاسو لا تظلمون ظلم باین شي کېده للفقراء الذين اوس دا زکات خو ذکر شو د شپږو شرطونو سره دا ورکول چاله پکار دي نو صدقې و چاله ورکو نو داغه یو جواب خو د پرزسته د قو دا ده چې هغه په سورته توبه کې راشي مصارف ثمانیه بل مخ کې تیر شو چې بل الوالدین او الاقربین دریم نمبر دلته ذکر کیږي چې دا فقرا ولا ورکوي کم فقرا هغه فقیران چې د الله په لار کې بندي دلته غوړه صدقه یادي د الله په لار کې کم فقیران بندي د دینه خو یا مراد هغه غریبانان چې ګوډ او شر وړاندې دي هغه ته مراد دي یعنی یو طرف ته یو سړی دغه غریب دی لاس پی کار کوي بل طرف سړی غریب دی او هغه لاس پیم کار نه کېړون دی نو دا د الله په لار کې بند دی نو دا ډېر مستحق دی یو مصداق دی دویم مصداق د دې مجاهدین په سبیل الله په دې مجاهدینو باندې پابندیان دي چې دی د الله په لار کې بندي او سفر نشي کولای خدا سپین بوټان یې اغوستي غټه غټه سړي پریخي خلک دا مالدار دي امریکای نه ولې پیسې راځي يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف چې وي ګوره دا مالدار دي نو مجاهدین دي اقتصادي پابندیان دي د سفر پابندیان دي پاسپورت وسره نشي کېده اسپیټال ته نشي ورتللې ایرپورټ ته نشي تللې پور نه ګرای دله پیسې ورکا او دریم نمبر علماء دینه مراد دي طالبان د مدارس طالبان سړی زه خیرات کوم صدقه کوم خصه د قدر د طالبانو باندې کیږي علم کوي او د علم په حصول کې هغه ته راټیم نه ملاويږي چې ځان له تنظیم وکړي چې ځان له خوراک پوخ کما علم دې بس قران وای حدیث وای مدرسه کې ناشته دله زکات ویسا دله خیراتونه ور کوي دله صدقې ور کوي دې لپاره چې د علم په حصول کې رکاوټ چردره نشي دا غوړه صدقه ده نو صدقې خو ډېر زیات دي خدا درې قسمه خلک ډېر زیات مستحق دي للفقراء الذين دبر غریبانو دا مال له یعنی انفقوا للفقراء الذين مال ورکه غریبان ولا احسروا چې بن کړل شوی دی فی سبیل الله اذا الله پلار کې لا یستطيعون طاقت نه لري ضربند سفر کولو فل ارض پزماکه کې د تجارت د پاره یا هسپتال تیاری زغ د پاره نشیدلې هوټل د نشیدلې یحسبهم الجاهل گمان کې پدوی باندې جاهلان اغنیاء د مالدارا گمان کې پدی باندې جاهل اغنیاء د مالدارو ول من التعفف د تجنبنا د حرامنا یا تجنبنا د سنا د سوال کولونه من التعفف سوال نه کوي وظیفه نه غواړي د چانه سوال نه غواړي نو دا وجر دا مالدار دي ځکه نه غواړي دا مالدار د طالبان په مالداري دا علما په مالداري نه دا دغه طریقه ده چې ګوره سوال نه کوي من التعفف د سوال د نه کولونه ځان د سوال نه ساتي یا ځان د حرامو نه ساتي ځان شبهات نه ساتي تعرفهم پی جنب دوی لرا بسیماهم پنخو د دوی باندې پنخو باندې نخې سدي مجاهد و نخې صدا عاجزي ده طالبان مولیان به عاجزي ده نه خدانه ډاډه خپل نه خدا عاجزي په دې کې بدمعشي به کې نشته د عاجزي
پچا کې وینو په زور به سړی په ځان کې پیدا کوي دی علماو په ځان کې د عاجزي په زور باندې پیدا کړی دا نه دی یو پلار دو بچی دی یو بدمعاش دی بل مولا دی خاموش دی ول یو شن پښتانه دی یو شن انسانان دی د په زور په ځان کې پیدا کړل دویم امام سدی وی د دین مراد اثر د غریبی اثر الفاقه په دې طالبانو مجاهدینو باندې په دې غریبانو باندې اثر د فاقه دی څنګه اثر د فاقه اثر د فاقه معنی دا ده چې دوی د سډیر نوې نوې جامې نه غوندي نوې نوې پیزار نه پخپو کوي بس عاجزی کوي بیکاره بیکاره جامې غوندي ځان د خلکو ته خیر اخی نه ځان جوړی را جوړی نه اثر د فاقه پښتا او دارنګي رصاصه ثيابهم زړې زړې جامې غوندي امام قرطبي بل معنا کړی دا د ابن عتیه په حواله باندې وي د دین مراد اصل کې مال نه دی دین مراد اثر السجود تقوادار بخکاری تا مجاهد په دغه بنخې د جهاد چې دا تقوادار دی امام عالم چې کله دا منځ گزار دی تقوادار دی د په مخ کې بدا سرنا غوني خلکو له بخون ور کوي مزیدار وي خو بخکاری اثر د سجود او د اثر د سجود نه هغه توري نه خنه دي مراد چې خلک د استر پر ازمکه بس تندي بس راکاږي دا غیر سنخي جوړيږي دا نه غوړیات ساتي کله کله خو اسی جوړ شي عام طور باندې دا نخي د دینم جوړيږي سړی اوګدي سجدي کوي خو د سیم جوړيږي سړی دا ته یو میاش دا تندې په ازمکه بس راکاږي په نماز باندې سور دې پس په د تور ناپ جوړ شي نو دا نه دی مراد او کدا سو غزن جوړي دا غټ ریاکار دی بیا د طالبانو نه خسري د طالبانو نه خداري ټوپه په سر دا سپینی جامې دي رومیاله دي صادره دي پټکې دي کتاب دي دای نه خدا د مجاهد نه خسره بوټانې پخپو دي غټي غټي سړی بریخي دي خړ پړ ګرځي خړې جامې دي ټوپک په غاړه دي د غریب سړی نه خسره زړې جامې دي بیکار کورې دي کمزورې خوراک دي ټول نه خېدي کني د قتل غاړي وما تنفقوا من خير اجتاس خرج کوي سمال فإن الله ان يقين الله تعالى به باغي من عليم په ده الذين ينفقون اموالهم وس اوقات د انفاق دي کم ټیم کې هر وخت کې الذين خلق دي ينفقون خرج کې اموالهم خپل مالونه بالليل د شپې او نهار د ورځ سرن پپټا او علانيه په کارواني سلور ټیمونه کې علي سی بل سلور دینار راواغسل یو د شپې ورکو بل د ورځې بل پټ بل خارا بل په دیو آیت باندې عمل وکما فاولائک فلهم د دوی د بار اجرهم اجر د دوی د عند ربهم د دوی درب سرا ولا خوف عليهم نبي ربي بدوی باندې ولا هم يحزنون بدوی غم جنوي وایلک الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس د دې زین ورستو تر دا آیت نمبر 283 پورې وا تخویب ذکر کی د اصحاب الربا د پارا او د سودخورو د پارا رب ته دا ده چې مخکې د انفاق په سبیل الله ذکر وشو چې تاسو حلال مال نه انفاق ورکړئ اوس دا خبره کوي سود ذکر کوي مطلب دا دی چې اسنه د سود د پیسو نه زکاتونه ورکول شروع کوي د حرام نه ورنه کوي ځکه حرام نه قبليږي زکات د پاره شرط چې دا به حلال نه ربا سود ته ویل کېږي او ربا ویل کېږي زیادت ته او په سود کې هم زیادت وي ربا څه ته وایي نو حدیث کې راغلي دی کل قرض جر نفعا فهو ربا ار هغه قرض چې هغه د ځان سره ګټه راوړي کل قرض جر نفعا یا منفعتا فهو ربا
هر هغه قرض چې ځان سره پایده راوړي چاله د پیسې ورکړلې او تا ته ځان له زیاتې واغستې دا سود دی. ابو بکر جساس حنفی په احکام القرآن کې لیکلي دي وی هو القرض المشروط فيه الاجل، دا قرض دی چې په دې کې نیټه شرط وي، دا پیسې والا دومره وخت پس بیره لراکي، دا قرض خو جایز دی. دویم شرط وردا دی وزیادة مال علی المستقرض، وزیادة مال علی المستقرض دا معنا ده د مستقرض نه بیا د زیات مال مطالبه کې. به طور مثال لک روپۍ دی ورکړې ته ورته وې کال پس به راکې او دومره پسې زیاتې راکې، په لاک پسې به 1000 روپۍ زیاتې راکې، دا قرض دا سود دی. دو قسم ربا دا، یو ته وایي ربا النسیئه، یو ته وایي ربا الفضل. ربا النسیئه او ربا الفضل، ربا الفضل ته ربا الحدیث وایي او ربا النسیئه ته ربا القرآن وایي. ربا القرآن او ربا الحدیث، د قرآن ربا او د حدیث ربا. ربا النسیئه کوم یو ده؟ د قرآن ربا دا یو ده چې یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه، چې پیسې ورکې او په هغې باندې ته سود والې. دا ده چې په نقدیاتو باندې، په سرو باندې او په سپینو باندې، په نقدي باندې، په کرنسي باندې کومې پیسې آلې، دقې ته ربا النسیئه وایي. القرض وزیادة علیه بالاجل، القرض وزیاده علیه بالاجل دې ته ویل کېږي نسیه، یعنې پیسې دې ورکړلې او بیا د هغې نه واپس آلې، دا د نسیه ربا ده. ربا الفضل او ربا الحدیث ته وایي، هغه په حدیث د مسلم کې راغلی دي. عباده بن صامت فرمایي چې الحنطة بالحنطة، یعنی بیع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا بمثل، والفضل ربا. الحنطة بالحنطة غنم په غنم خرڅوي ټیک دي، والشعير بالشعير وربشه په وربشو باندې خرڅوي ټیک دي، والتمر بالتمر کجورو په کجورو خرڅوي ټیک دي، والملح بالملح مالګه په مالګه خرڅوي ټیک دي، والذهب بالذهب سره پسرو، والفضة بالفضة سپین په سپین. خو په دې کې بسکو یدن بيدن، لاس په لاس سره سپین آلې، لاس په لاس پکې غنم په غنمو خرڅې لاس په لاس. په دې کې نسیه سود دی. په دې وجه باندې په دې کلو کې یو رواج دی، خلک چا کولو ختم شي یاره موږ له وړه راکوي چې موږ کله راوړل در به ګذرله، دا ناجایز دی. څوک به چا له وړه نه ورکوي، دا به وله صدقه ورکوي. یمنعون الماعون کې دا راځي. یمنعون الماعون دا دی چې د ضرورت شی لري کوي او بندوي. نو که ستا بالفرض چینی په کار شو نو ګاونډي به دله اسې درکړي، دا به صدقه درکړي. او دویمه دا چې ولې چینی ستا که نشته نو ته بیا خامخا خلکو نه غواړې، دا کوم سوال دی؟ بعضې خلکو په دې باندې عرف روان دی، نو عرف روان دی نو غلط عرف روان دی که نه. ولې غواړي د چا نه چینی؟ یا مسکه چې یا بازار نه ځان راوړه، یا دوکاندار نسیه راواله. په هر کلي کې دوکان دی او دا زنانه به دی باندې ته راکړه ماله لږ چیني، زه به دله بیا درکړمه، ته راکړه ماله پلانې، زه به دله بیا درکړمه. چیني هم په قرض والي او دغه شانې ګوړ هم په قرضو باندې علي، چای په قرضو علي، وریجې په قرضو علي، دغه شانې اوړه په قرضو باندې علي، د یو بل نه. دا ناجایز دي. په دې کې دی یدن بیدن، دا به لاس په لاس باندې، یعنې څنګه یو دړی وړه ورکه یو دړی بې واله، دا ټیک دي. داسې هم نشي کولی په دې کې چې ته وړه به درکړمه او سبا به دله بیا زه ډېر درکړم، دا خو دې بل سود وکړو. دویم شرط سره مثلا بمثلن، یو شانې، یو شان معنا اوس بالفرض که سړی د چا نه قرض والي وړو، یو ته راکړه ماله یو جام لوښ وړله راکړه او سبا وي زه به دله یو شانې درکړم، نو ټیک ده په مثل بمثلن دې عمل وکړو، خو په یدن بیدن دې عمل ونه کړو. یو صورت صرف شته، هغه دا ده چې سړی د دې جنس پیسې ورکړي، لکه وړو راوالې پیسې ول ورکړي، ټیک ده. یو جام دې ترې راواغستو هغې پیسې ول ورکړه، چیرې دې پیالې راواغستو پیسې ول ورکړه، دا سود دی. داسې هم سړی نشي کولی چې یاره ستاسو د غنم مزیدار دی، یو من ماله راکړه زموږ د بېکار زه به دله یو نیم درکړمه. نه نه نه، جیدها وردیها سواء. نبی علیه السلام فرمایي ردی او دارنګې کوټه او ورسره جید روغ دا برابر دي. نبی علیه السلام تللی و خیبر ته، چا ولې کجور راواغستې، کجور ډېرې مزیدارې وې. ویل دا چېرته دي؟ ویل د خیبر ټولې کجورې داسې دي. وایي نه، وایي دا موږ خلکو له بېکاره 2 وسقه ورکړو، دغه نه 1 وسق والو. ویل نه، دا سود دی، داسې مه کوئ. جیدها وردیها سواء، یو شانتي دي. نه یدن بیدن، دا به لاس په لاس په دې کې قرض نشي کولی په دې شپږو څیزونو کې. او مثلا بمثلن معنا یو شانې سړی که لاس په لاس وي نو کم زیات باندې یو شان به په تول به ورکوي. والفضل ربا، زیاتې پکې سود دی. شپږ څیزونه دي، دې ته ربا الفضل وایي. په دې شپږ څیزونو کې خو عبارت النس دی.
البته د دې نه علاوه پس کې سود شته کنيشته لکه بده کې د کې جوار رال نه ورجه به کراله نه چې به کراغه نه لوبیا په کرانه لاله وغیرہ وغیرہ سر سپین په کرال خو بده کې سیمټ رانه لل بده کې لرګي رانه غي دې سره وسکو مجتهدین راولګیدل او اجتهاد یو کو استنباط یو کو چې دې علت څه ده علت الربا پیدا کو احناف راولګیدل او جنس او قدر ول علت راويستو چې جنس یې وي او قدر یې وي اندازې یې وي شوافی راولګیدل طعم او ثمنیت چې دا خورل کېږي او یا ثمنی طعم ګوره جنس او قدر نو جنس ګوره غنم دی شر وربشي دی تمر دی کجور دا اندازه قدر تول د څه شي دی د ذهب او د سپین زرو طعم او ثمنیت نو طعم خورل کېږي دا دانه او ثمنیت ثمن څه دی سر سپین دی امام مالک رحم الله قوت او ازدخار چې کاغه خورل کېږي خوراک دی بل د ذخیره کېږي دا سيزونه چې بس کې وی نو پاغه کې بسود وی او چې دا به کې نوی نو باقي بسود نه دا ربل حدیث ته دوانه قسمه حرام ده کداري بل فضل له او ربل نسیئه ده ربل قران ده او ربل نسیئه ده ګناي سمره زیاته ده نو حدیث دوه کوم بیا ترجمه کومه حدیث کا راضی درهم و ربن یاکله الرجل وهو يعلم انه ربا اشد عند الله من 36 زنیا د سود €1 سره خوري €1 او دا پویږي دا رسود روپۍ دا ته پدر رسود دی دا الله پني د شپک ډیر زله زنا کول غټه ګناه ده 36 زل سړی ګناه کوي زنا کوي دومره ګناه بنئ لکه €1 د سود خړل ځکه د الله سره اعلان جنگ دی د الله نظام چیلنج کول دي نن سبا د څومره نظامونه دي کنه کیپټالیزم دی او کدا کمونیزم دوه نظامونه دنیا کې د معیشت کمونیزم کم چې روس کې دی او یا په چاینا کې دی کیپټالیزم په امریکا کې دی نو کدا کیپټالیزم دی او کدا کمونیزم دی دا سود بیس دی انټرست بیس نظامونه دي هیڅ چا سره غم نشته دا نظام بدلول غواړي منځونه کو روزي نسو او چې څوک د اسلامي نظام خبره کوي پاغه باندې بیا فتوی لګو او پاغه باندې بیا د منافقانو لیبل لګو سوچ پکار دی عام خلکو لا دا کم نظامونه د خلکو چلول دي یعنی زه دا بعضی خبرې خو اسه د سیاسي خبرې خو زوی مدا زمنګ د موجوده حکومت درینیم کال حکومت وک درینیم کال خلکو دا اسلامایزیشن راوسو دای وکړل کم کار چې د کول واغې نه دی کړی هغه دا وا چې د سود نظام نه پاک معیشت چې دا د اسلام لومبه بنیاد دی پلر اف اسلام دی چې د معیشت نه پاک شوی نو عبادت ته قبلي کې استلوي خور دي سود پیسې نه چا په خېړو کې پرتی اس غم نه دی کړی والله په دې بنیاد باندې د لپاره سوچ فکر پکار دی مولانا ګور رحمان رحم الله کوم کتاب لیکلی دی حرمت سود پر عدالت بیانات اور ان کے مدلل جوابات په دې مقدمه کې لیکلي دي چې دا سود د سي ګناه ده چې موږ ټول قوم پکې من حيث القوم ګناګار یو ټول خلک ګناګار شیخ الحدیث هم ګناګار دی مولوی صاحب ګناګار دی او تجارت والا او تاجر هم ګناګار دی استاد هم ګناګار دی زمیدار هم ګناګار دی چا څه غم نشته د نظام بدلول غواړي هیڅ چا څه غم نشته €1 د سود خوړل موږ ټول د سود روپۍ خورو ټولې زما استاد په سر ټوپۍ د سود ده رومیال د سود ده د پیزار د سود ده جامه د سود ده خوراک د سود ده نو څوک به ختمي بس ځان غلې که سبحان الله کوا او سم نشته د خلکو دا سوچ دی څنګه دا د بدلول غواړي د لپاره ورا پاسېدل غواړي موږ به مهنت کوو هو کنه کېدله یعنی پاکستان کې کم چې مطلب کم خلک دی واغه د مذهب په نوم سیاست کوي یا هغه اسلامي سیاست سوګل ووټ نور کوي نه دی ورکه ورلکنه موږ خپل مهنت کوو نتیجه په الله باندې پردو ک الله تعالی راوستو اسلامي نظام زمنګ پسترګو باندې زمنګ سترګو مخې ته نو زمنګ بارمان پوره شي وکړه نه نو الله به تپوس نه کوي زمنګ نه ځکه موږ د سود نظام خلاف یا ووټ ور کړی دی یا مظاهره کړی دا یا خلک موټیویټ کړی دي او د عام سیاسي خلک چاغوي لګیا دي او دا نظام سپورټ کوي دا غوي په ذهن کې رښتنه چې سود ختم شي دی بل له جواب ورکړي دا تپوس باغوي ځان له جواب کتلې نو موږ ته نه دی معلوم دی د جواب معلومي چې الله له بیا ورکی چې موږ د سود نظام مخالفت نه وکړي بلکې موږ حمایت کړي او چاړو سوچ فکر نه وکړي نو دې ته به سوچ کول غواړي یو بل حدیث ته چې رسول الله فرمایي هغه دا دی چې الربا 70 بابا ايسره ان ينكح الرجل امه در سود او یاو نزياته سيدي د ټول کم ګناه په کې دار سره د خپل مور سره واده وکي ټول کم ګناه ده څومره لوی ګناه ده سود ټول دنیا په سود باندې چلیږي ټول دنیا په سود باندې چلیږي او زمنګ ساړو غم نشته الله تعالی دی غلاس پیدا کی چې دا نظام بدل کی اولاد زمنګ د ټولو معیشتونه او مالونه د سود نه پاک البته بعضی
داسې قسمه کارونه دي، داسې معاملات دي چې سود پکې نشته. څوک ته سود وایي؟ نو یو شي کې چې سود نه وي نو په نوم باندې سود کېږي نه، او یو شي کې چې سود وي نو هغه په بل نوم باندې داسې نه کېده ته سود بیا نه وي. سود دی، د کوم شرطونه پکې پوره شي بیا به سود وي. الله د هغې سزاګانې بیانوي. الذین خلق یاکلون الربا، چې هغوی د سود مال خوري، لا یقومون پا بنسیږي د قیامت پر ورځ باندې د قبرونو نه، الا مگر کما یقوم لکه څنګه چې ودرېږي، الا مثل قیام الذی مگر پشان د ودرېدو دغه چا، الا کما یقوم الذی مگر پشان د ودرېدو دغه چا باندې یتخبطه چې ګډوډ کړی وي دلره الشیطان او پیریانو من المس د ننوتونه په دکې پیریان بچا کې ورننوځي، پیریان پیرا شو دا سملی او پاسیږي او غورځېږي زور کوي د قبر نه به دقه شانې پاسیږي. اعاذنا الله منها، چې د قیامت پر سودخور به دقه سي پاسي، نو دا ټول خلک به دغه سي پاسي، نو ټول سودخواري، نو زمونږ باسېدل به دغه شانې نه. لا یقومون پا بنسیږي د قبرونه د قیامت پر ورځ باندې الا مگر کما یقوم الذی مگر پشان د ودرېدو دغه چا باندې یتخبطه چې ګډوډ کړی وي دلته شیطان من المسجد لګېدو نه او د ننوتو نه. دا دلیل دی چې پیریان په انسانانو راتلی شي. پیریان ګوره من المس ننوتو ته وایي چې شیطان په چا کې ورننوځي، پیریان په رګونو کې ورنوتی شي. الشیطان یجري من الانسان مجرى دم، په رګ کې د خلکو ګرځي. نو پیریان په خلکو راتلی شي. البته ښځو کې لږ مکر ډېر زیات دي، چې ښځو باندې پیریان ډېري او په سړو باندې کم راځي. نو راتلی شي په دواړو باندې. حنیف صاحب ویل چې نه منم د ښځو پیریان چې پې راځي، دا په ځان په زور باندې راولي. نو په زور باندې د هغې خو طریقه ده. بعضې ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې کتاب لیکلی دی. نو هغه خو بعضې خبرې خو نه کېږي، خو چې په چا باندې په ښځو باندې چې کله دغه راشي دا پیریان، دا به د څنګه سړی و څنګه به معلوموي چې دا رښتیا دي او که دا دروغ دي. یو نښې داره دا به پرېږدي چې دا څه کوي. دا بالفرض که دا پیریان صحیح نو دا به دا سر د دیوال له یو پیر دو درې راواچي، نو پوه به شي. خو که نه واسې به چغې وایي دا پیریان بیانوي. او نورې نښې هم دي پکې، خو دا دلیل لري دې خبرې. قرطبي دا لیکلي دي چې یجوز اتیان الجنات علی الانس، دا کېدی شي. ذالک دا شیطان پکې ځکه ورننوځي بأنهم بېشکه دوی، یعنی د شیطان د ننوتو په شانې به ځکه پاسېږي. بأنهم قالو بېشکه دوی ویلو انما البیع یقینا اغستل خرڅول مثل الربا، دا د سود په شانې دي. دلته قلب دی ښه، انما الربا مثل البیع دی. قلب پکې د قباحت د وجه نه راغلی، چونکې قباحت پکې الله پکې قلب وکړي. انما البیع مثل الربا، په بیع کې ما اغستل خرڅول دي او په سود کې ما اغستل خرڅول دي. دا تشبیه غلطه ورکړه، ځکه په بیع کې اغستل خرڅول دي او په دې کې د چا نه زیاتي نشته دی، خپل ریټ خلک الي. او په سود کې خو د اصل نه سړی اضافه کوي، یو شانتي نه دي. الله یو احل الله البیع، الله بیع حلال کړی دا، وحرم الربا، سود حرام کړی دی. فمن اسوک جاءه چراغ دتا موعظه نصیحت من ربه، د خپل رب د جانبه، فانتهى منشو او سود پرې خودو، فله نو د معاف دي ما غنا سلفا چې مخکې کم ګناه کړی دا، مخکې سود الله ته معاف کی. فله نو د معاف دا ما غنا سلفا چې کوم مخکې کړی دا، هغه سود ورته معاف دی چې مخکې کړی دی. چې مخکې کوم سودونه خوړلي دي هغه معاف، خو چې اوس کم دي دا به واپس ورکړي. وامره الى الله، او معامله سپارل شوی دا الله ته، یعنی اوس به توبه وباسي نو معامله به الله ته معاف کی. فله ما سلف، یا خدا معنا دا باکل الربا قبل نزول النهي، د نهي نه مخکې چې کوم شي دا معاف دي. او یا په له ما سلف دا معنا چې توبه ویستل نو قبل التوبه معاف شو. ومن عاد سوک چې واپس ستا فاولئک دا کسان اصحاب النار اور ولادي هم دی وفیا په دی اور کې خالدون همیشه وي. يمحق الله الربا، الله کمی سود لرا ويربي زیاتی صدقات صدقو لرا، یا په اعتبار د ذات باندې یا په اعتبار د ثواب باندې. په اعتبار د ذات مطلب دا الله به کې برکت واچي، او ثواب دا چې الله ثواب ورکي. الله وی سود الله کمیو صدقې زیاتول کوي، حقیقت کې خو صدقه زیاتول نه کوي، کمول کوي. د 1 لاک نه 2.5 روپۍ دی ورکړي، 1 کروڑ 2.5 لک تا ورکړي، دا کم شوي. او سود په 1 لاک پسې 2.5 زره تا وګټلې، نو څنګه په دې کې اضافه راغله، په دې بلکې کمې راغی. جواب یې دا دی چې د دې عاقبت فقر دی، د سود عاقبت فقر دی، او د صدقو عاقبت څه شی دی؟ هغه مال دی. تاسو وکړه څومره سودخواره دي، ناوی په آخر کې تاوانی شوي دي. چرته هم سودخور ټول عمر مالدار نشي پاتې کېدلی. یو
دویم نمبر دار چې انجام بد دی، انجام سب بد دی، فاسق به فاسق دی. او صدقو والا هغه کامیاب دی، آخرت کې به کامیابی. او دریم نمبر دا چې يمحق الله الربا، معنا په غلا باندې پړاکه باندې په سود په مال باندې غلاګانې راځي، غله به راځي ابدا نه کمای. او صدقو باندې استعمال نه کمیږي، په هغې به الله تعالی نورم زیاتوي. سود الله ولې حرام کړی دی؟ وایي ځکه چې په دې کې اخذ د مال بغیر عوض او دا حرام دی. اخذ المال بغیر عوض او دا حرام دی. یو وجه دا ده، اخذ المال بغیر عوض وهذا حرام. دویم نمبر دی المنع من الکسب، په دې کې د ګټې وټې نه بس من راځي نو بیا به سړی استناسي سودونه به کوي او ګټه وټه به نه کوي، نو کسب پکې پاتې کېږي. د اکبر بچا لټ د خلکو نه جوړېږي. بیا المنع عن الکسب. دریم نمبر دا ده چې الربا تمنع الاحسان، سود چې د احسان ختموي، چې هغه قرض دی، قرض خلکو له ورکوي، په دې کې احسان دی چې سود باندې سود ته الو احسان ختم شو. او الله تعالی فرمایي احسان وکړي، بالوالدین احسانا احسنوا، نو سود احسان ختمي. څلورم نمبر دا ده چې سود کې د بعضې خلکو پیدا ده، د مالدارو د غریبانو پکې نقصان دی، او فایده غریب له ورکول پکار دی، په دې کې مالدار ته پیدا ده. پنځم نمبر دا چې مالدار به مزید مالدار کېږي او غریب به مزید غریب کېږي، نو دا نقصانات دی الله منع کو. والله الله تعالی لا يحب كل كفار اثيم، نخوخي هر یو ناشکرا ګناهګارو. دا ایتونه لګوي لکه ان الذين امنوا يقينا کسان چې مان راوړل دي او عمل الصالحات نه کامل کړی دي، واقاموا الصلاه منځونو پابندي کړی دا، واتو زکات زکات ور کړی لهم د دوی د بار اجرهم اجر د دوی د عند ربهم د دې درب سره، ولا خوف عليهم نبيروي بدوی باندې ولا هم يحزنون بدی غم جنوي. یا ایها الذين امنوا، دا اوس مسلمانان ته خطاب دی، د سود مخکې مذمت بیان شو، ځان ته بچ کی. یا ایها الذين امنوا، اے مسلمانانو، اتقوا الله، د الله نه ویریږئ، سود پرې دی، تجنب د محرمات نه وکي، دم على التقوى، په تقوا باندې همیشواله وکا. وذرو پرېږ دی ما هغه مال بقیه چې پاتې شوی دی، هغه څه دی من الربا چې هغه سود دی، د رأس المال نو د پرنسپل اماونټ نه چې کم مال زیات دی هغه پرېږدوئ. ذرو ما بقیه من الربا، پرېږدي هغه چې پاتې دي د سودو مال، یا د سود مال ربا یا طرق الربا، د سود ټولې لارې پرېږدوئ، ټولې لارې. یو د سړي خپل پرنسپل اماونټ دی رأس المال چاله دی ورکړی دی، او یو سود دی نو هغه مال تی والا، رأس المال تی والا، او باقي ما بقي من الربا هغه پرېږدوه. ان کنتم مؤمنین که تاسو مسلمانان یې، فإن لم تفعلوا که تاسو دا کار ونکو ځانم بچ نکو، فأذنوا خبر شي بحرب من الله، د الله په جنګ باندې، ورسوله د الله د رسول په جنګ باندې. حرب کنایه ده د عداوت نه، د الله دشمنی. او د ابن عباس ابن کثیر قول ذکر کړی دی، وایي د دې جنګ نه مراد دا دی چې د قیامت پر ورځ به الله سودخور له ټوپک په لاس کې ورکړي، ورته وایي چې خذ سلاحک للحرب، د اسلحه واله زما سره جنګ وکړه. دا وایي چې الله تعالی زه څنګه ستاسو جنګ وکم، کیف احاربک وانت رب العالمین، زه څنګه ستاسو جنګ وکم ته رب العالمین یې. الله ورته چې تا کوم سود کوو زما سره د جنګ اعلان دې کړی دی. ان كنت فاذنوا بحرب من الله ورسوله، ځان خبره کړي د الله او د الله رسول په جنګ باندې، د الله دشمنان یې. په دې باندې علامه الوسی لیکلي دي من استحل الربا فهو مرتد، چا چې سود حلال ویل دا مرتد دی. من استحل الربا فهو مرتد. نو سود ته حلال ویل دا غټه ګناه ده. او بیا ویلی دی امام علامه الوسی چې یقتل معه قتال المرتدین، داسې جنگ به ورسره کېږي څنګه چې د مرتدینو سره کېږي.
او ان كان يحرمه لكن يفعله که حرام ورتوي وکیم نو بیا وی چې یقتل ما هو قتال البغات بیا مو سره جنگي خود باغیانو بشان جنگ وسره کیږي نو باغی مسلمان دی خو بغاوت کړي مرتد خو کافر دی په دې وجبانه سود او حلال ویل دا ډېر غټه ګناه ده د دې پیپلز پارټي چې کوم منشور دی منشور د نور سیاسي پارټي دی خدا منشور خلاف اسلام دی په دې کې خلاف اسلام خبره ده عام خلک دې ته نه ګوري په دې وجبانه یو سړی د پیپلز پارټي منشور پیژني او بیا هم هغه سپورټ کوي نو دا کوپر سپورټ کوي دا په ګناه کې وسره کړل هغه وایي چې اسلام ہمارا مذهب دا خبره خو ټیک ده او سوشلزم ہماری معیشت دا आवाज کوي او منشور کې داشته سوشلزم ہماری معیشت څه مطلب دی چې زمونږه د معیشت طریقه به صحیح معیشت دا به سوشلیزم او سوشلیزم انټرست بیس دی دا په سود باندې چلیږي نو سړی وایي چې زما معیشت به سوشلیزم د دې مطلب دا دی چې دا په دې راضي دی نو دا د کوپر خبره ده اگر چې زمونږ د عام مسلمانان کم دی لاقو دي دې نه دي خبر صرف سیاسي پارټي په تور سپورټ کوي ادم کافر نه وایو ها عملی کفر کې اخته دي خو اعتقادي کافر ځکه نه دي چې هغوی دې خبر نه دي خبر او چا چې دا منشور جوړ کړی دی نو د هغې په باره کې سړی یریږي چې دا به اسلام به پکې که نه وي نو دا پته موږ نه لګو خبره ډېره خطرناکه ده سوشلیزم ہماری معیشت او درېیمه نقطه د طاقت کا سرچشمه عوام دغه خو کفر نه دی خو دا هم غلطه ده دا خبره دا یو خبره ټیک ده چې اسلام ہمارا مذهب طاقت کا سرچشمه عوام نه دی طاقت کا سرچشمه الله دی الله قوي ذات دی قوي مقتدر الله دی خو دا بله خبره د کفر ده لہذا دې نه ځان ساتل غواړي او دا خلک په دې پوهول غواړي چې ګوره دا ډېر خطرناک سوچ دی عملاً کټول لګیا یو عملاً خټول په دې سوشلیزم کې لګیا یو دا نظام دی غواړو یو خو نه کنه کم خلک چې غواړي دا ور ډېر خطرناک خبره ده عوام مسلمانان دي نه دي خبر فإن لم تفعلوا کتاسو دا کارونه کو فاذنوا بحرب من الله ورسول د الله او د الله رسول د جنگ نه خبر شي وان تبتم کتاسو توبه استلا او دا مالم وانغستو سودو فلکم نستاسو رپار رؤوس اموالکم رأس المال ستاسو دے پرنسپل اماون ستاسو دے باقی من الربا رؤوس الاموال هغه چې تا کوم مال ورکړ دغه اغستې شي که توبه مې استله او ذاتي مالم پرېښودو فلکم نستاسو لپاره جایز دي رؤوس اموالکم سرونه د مالونو ستاسو لا تظلمون تاسو به چا څه زیاتې نه کوئ تاسو ور چانه زیاتې نه هلئ ولا تظلمون ستاسو به هم ظلم نه کېږي تاسو له به څوک کمې نه درکوي وإن كان ذو عسرة وستا چاله قرض ورکړی قرضدار یا غریب دی ته مال پیسې نشي راکولی انتظار ورته وکړه چې مالدار شي در بکي درله سود خو عبادت دی چاره دې قرض پیسې ورکړی دی او بیا د هغه سره پیسې نشته انتظار به ورته کوې وإن كان ذو عسرة او که دغه قرضدار غریب و فنظرة انتظار ورته پکار دی الی میسرة مالدارۍ د هغه ته چې کله مالدار شو دله به درکړي فنظرة الی میسرة او ډېر ثواب دی په دې کې حدیث کې راځي چې څوک چاته انتظار وکړي قرضداري ته الله ورته لوی اجر ورکوي وان تصدقوا خیرات کول ستاسو خیر لکم غوره دي ستاسو لپاره خیرات کول څه مطلب چې مقروض ته پیسې پرېږدي یا ورته څه رعایت وکړي ان کنتم که تاسو تعلمون پوهېږئ که تاسو پوهېږئ واتقوا یوما دا د قرآن کریم آخر آیت دی آخر آیت د دې نه پس وحی نه ده راغلی 21 ورځې پس نبی علیہ السلام بیا وفات شو دې ته آیت الربا وایي واتقوا ځان بچ کړئ یوما د عذاب د هغې ورځې نه ترجعون فیه چې تاسو به پکې بوتللی کېږئ په دې ورځ کې الله الله ته الله خواله به ځئ ثم توفا بیا به پوره پوره ورکړلی شي کل نفس هر یو انسان ته ما کسبت او جزا د هغې عمل چې کوم عمل د انسان کړی دی وهم لا یظلمون په دې باندې به ظلم ونه کړلی شي بس دي کنه وې ملکه بس دي سورة النساء